ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو بهترینه یو آسان ترینه وظیفه دله در کومه انشاءالله ټول حاجات به مو الله جل شانه پوره کړي. انه لقرآن کریم. ګوره دا قرآن کریم نه دی محترمو مسلمانانو، دا یو داسې کتاب الله تعالی را لېږلی چې د مؤمنانو دپاره شفا ده، د مؤمنانو دپاره د حاجتونو پوره کولو ذریعه ده، د مؤمنانو دپاره هغه صراط مستقیم لاره ښودلو دپاره زبردست کتاب دی. د الله تعالی وحدانیت دی، د الله جل شانه فرمایي کلام الله، کلام الله د الله جل شانه کلام دی، د الله جل شانه خبرې دي محترمو. نو کوم انسان چې د دې آیات مبارکه تلاوت کوي محترم او ورسره یو وړوکی شان ورکوټې شان وظیفه بله کوي، نو د انسان به الله تعالی ډېر حاجتونه پوره کړي. د دې انسان په زندګۍ کې به الله تعالی خوشحالي راولي، د دې انسان په زندګۍ کې به الله تعالی رونق راولي او زبردست نظام سره به د زندګي شروع شي. نو هر انسان نن سبا په مشکلاتو کې دی، پریشانو کې دی، خو کمې پریشانۍ نه چې کم اهمه پریشاني د محترمو نن سبا چې د ټول نه غټه پریشاني ورته ویلی کېږي هغه کومه ده، د هغې نه ځان خبر کړه. دا وظیفه د هغې پریشانۍ دپاره ده کمې دپاره چې ټول مسلمانان سرګردانه دي، ټول انسانان بلکې سرګردانه دي محترم، او دغه کامیابي حاصلول غواړي. دغه کامیابي چاته میلاو شي او چاته میلاو نشي محترمو. ګوره یو دوه کامیابۍ د انسان په زندګۍ کې، دوه کامیابۍ کمې دي، یو د دنیا کامیابي ده، یو د آخرت کامیابي ده محترمو. څوک د دنیا کامیابي غواړي، څوک د آخرت غواړي، خو د آخرت هغې دپاره موږ ډېر محنت نه کوو، او د دنیا د کامیابۍ دپاره نن هر انسان زنانه نارینه وړوکی ماشوم کم چې پوهیږي چې یاره دنیا ده نو هغې دپاره هر انسان نن کوشش کوي. خو لیکن د کم چې د آخرت کامیابي ده نو د هغې دپاره بعضې لوک کوشش ډیر کوي، نیکان صالحان نارینه زنانه بعضې کوي، بعضې وایي مړه آخرت څه به ګورو او قبر څه به ګورو او دغه رنګې جنت څه به بعد کې ګورو، لومبی ورګه د دنیا زندگی په عیش او عشرت کې او د خپلو خواهشاتو مطابق تېره کړم نو هغې سره به بیا ګورم. نو محترمو نن چې کومه بهترین څیز دی یعنی خلک پسې ګرځي هغه را تذکره ده د نن کومه انشاءالله، خو وظیفه را سره پوره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو د ټولو نوجوانانو هلکانو په ځوانو کې برکت واچي، په صحتونو کې دی الله تعالی ستاسو برکات واچي. کومې تور سره زنانو چې نکاحګانې نه دي شوي الله تعالی دې ورته خوبصورته باصیرته دینداره نیکوکاره عالمان حافظان خاوندان ورکړي. امین پې وایي. د الله تعالی د جمعې شپه د محترم د جمعې ورځ ده نو څه پته لګي د چا په خوله کې خیر دی. محترم مسلمانانو نن چې زمونږ کوم وظیفه ده د قرآن کریم انه لقرآن کریم دا یو بهترین آیات دی، دا د الله تعالی کتاب دی، دته کلام الله. که څوک وایي چې قرآن دا مخلوق دی نو قرآن مخلوق نه دی، قرآن د الله تعالی کتاب دی، کتاب الله دی او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی کتاب دی او د مسلمانانو دپاره پکې رهنمایي ده، د مسلمانانو دپاره د زندګۍ د اصول، زندګۍ تیرولو اصول او طریقه او ټول د انسان ټوله معامله او ټول هر څه په قرآن کریم کې پراته دي. نو خبره مې دا عرض کوله چې انسانان هغه یو مقصد دپاره ژوند تیروي، کامیابي غواړي، هر انسان کامیابي غواړي، یو د دنیا کامیابي دی یو د آخرت. تاسو ته ما عرض کړو د آخرت هغه خو ډېر څوک نه غواړي، موږ وایي د آخرت سره به ګورو، لا ځواني ده، لا صحت دی، لا عافیت دی، لا واده نه دی شوی، بچي نشته، آخرت څه به ګورو، آخرت چېرته دی محترمو. یو دا خلک دي، یو دا خلک دي چې دا کامیابي په دنیا کې غواړي محترمو. وګوره کامیابي چې کوم انسان موږ اکثر تپوس کوو یو بل نه که نه لکه څنګه کامیاب شوي، څنګه دغه زمینداره دی، څنګه راباندې تجارت دی، څنګه راباندې نوکري دی، زوی دې وي د هغې څنګه دی، بیا خو په سعودي عرب کې دی، زوی دې څنګه کامیاب دی، څه کار کوي، څه روزګار کوي، نو دا معاملې روانې دي. نو کوم انسان چې د دې آیات د دې صورت مبارکه تلاوت ورځ کې صرف یو پیره کوي که نه نو ده پسې به دنیا ذلیله راځي، دنیا به د خپله الله تعالی راولي. بله ورسره یو وړه وظیفه ده چې هغه ورسره شروع کړي او ورسره دا صورت مبارکه وایي محترمو، د انسان پسې به دنیا ذلیله راځي. او چې کله دنیا انسان سره شي که نه یعنی روپۍ ورسره شي، مال ورسره شي، تجارت ورسره شي، زراعت ورسره شي،
د ده دپاره بیا ښځې هم ډېرې وي، د ده دپاره پردي هم خپل شي، خپل خو یې ډېر خواږه شي خو پردي هم خپل شي ها. او کوم چې غریب انسان یې هغه له خلک لتې ورکوي، د هغه په غریب باندې د چا پروا هم نشته. هر سړی نن په دې کې لګیا دی چې زه ښه وخورم، زما بچي ښه وخوري، زما ښځه ښه وخوري، باقي که د لږې نه مړ کېږي مړ دې شي. دا د دنیا رواج دی نن ها، دا د دنیا نن معاملې روانې دي محترمو. هر ځای کې وګورئ هر سړی په خپل ځان، په خپلو بچو، په خپل اهل و عیال کې دی، پردی کو د لږې نه مړي هم مړي دي. بعضې داسې خلک شته محترمو چې د غریب دپاره مرستې کوي، الله تعالی د هغوی له ډېرې خوشحالۍ ورکړي. نو دا وظیفه انشاءالله شروع کړه چې کله دنیا ستاسو شوه، دنیا تاسو له راله، نو تاسو بیا نکاحګانې هم کولی شئ، قرضونه هم د باندې هغه هم ختمولی شئ، تجارت هم کولی شئ. نو انشاءالله دا ته بهترینه وظیفه نن ښیم ها. ګوره دا آیت مبارکه انه لقرآن کریم، دا هم صرف یو آیات مبارکه راغسته، صحیح شوه. خو دا د سورت واقعه سورت واقعه کې دا یو وړوکی آیات دی سورت واقعه کې ها. نو تاسو به د ماښام ماسخوتن ترمنځ یو پیره په ځان باندې لازم کړه چې سورت واقعه به وایي. د ماښام ماسخوتن ترمنځ یعنی ماښام منفس فورا سورت واقعه په ځان باندې لازم کړئ. که څوک وایي چې ما دې الله غني کي، ما دې الله تعالی چمکو کی، نو زه په خپل الحمدلله کومه سورت واقعه دا شروع کړئ. بل د ماښام د منفس صحیح شوه ورسره یو سل یو پیره الله الصمد الله الصمد دا به سره وایي ها. دا دوه وظیفې ستاسو دغه دپاره شوي، یعنې د پیسو دپاره، د مال دپاره، د ښکلي رزق دپاره، د ښکلي مزیداره زندګۍ تېرولو دپاره دوه وظیفې. ماښام ماسخوتن ترمنځ صورت واقعه یو پیره صحیح شوه. که چاله نه ورځي په خپلو بچو وایي، که چاله نه ورځي په خپلې ښځې وایي، په خپل خاوند یې وایي، په خپله یې وایي، په ګاونډیانو وایي. خو په کور کې چې یو کس وایي نو انشاءالله الله تعالی به تاسو ته ډېره فراخي د رزق باره کې به الله تعالی بهترین رزق درکوي ها انشاءالله. او هر سړی غواړي چې زما د ښه خوراک یې، ښه دی جامه یې، ښه دی زما ناسته پاسته یې، ښه ګاډی دی. رزق کې بیا تمام څیزونه راځي ها، یوازې پکې ډوډۍ نه راځي. دویم دا چې الله الصمد د ماښام د مونځ نه پس صرف یو سل یو پیره، دا زما الحمدلله په خپله ذاتي زه په دې تجربې نه کوم، لیکن الحمدلله په خپله زما په دې یقین دی. او رسول الله مبارک هم فرمایي، یعنی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله فرمایي چې ما خپلو لوڼو ته صورت واقعه ښودلې ده ها. صورت واقعه رزق راکاږي، رزق ها. او الله الصمد کې الله تعالی دا الله تعالی نوم ډېر زیات بې نیازه بې پروا ذات دی. الله تعالی چاته ورکوي چاته نه ورکوي، د الله تعالی خوښه ده. نو انشاءالله دغه طریقې سره دا دوه وظیفې خپلې کوئ، په زندګۍ کې شاملې کړئ، عمل پرې وکړئ، هسې اورېده مه کوئ ها. چې کومه وظیفه راته کوم هغه خپل عمل کې راولئ. نو کوم څیز چې په عمل کې راشي، عمل دې ته وایي چې هغې باندې شروع ته وکړي نن نه ها. نن نه به دا وظیفه تاسو شروع کړئ انشاءالله. موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوئ. او کومو زنانو چې موږ ته دعا درخواست کړی، زنانو زما خاوند ډېره د هغه د الله تعالی د هغې څخه خپل خاوند ټیک کړي. الله تعالی د خاوند د هغې د خولې او د سترګو کې چې څه هغه وایي، الله تعالی د هغې خاوند په زړه کې د هغې دپاره ډېر محبتونه واچي.